يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي أما بعد. قال صاحب المشكات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها فشيدا صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما غفا وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا وأوزح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد. جناب د ټولو نه ړومبې خبره هغه دا ده چې زمونږ او ستاسو شروع د دورې د سبقونو وشوله د یوم الاثنین نه، د ګل د مبارکې ورځې نه. پیر ورځ ورته وې که اثنین ورته وې که د ګل ورځ ورته وې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم روایات راغلي دي د ګل د ورځې په حق باندې، نو هغه ډیر صریح دي په ترجیح ورکولو کې د ګل ورځ ته په ورځ د چهارشنبې باندې. د نږدې زمانې د محقق شیخ عبدالفتاح ابو غده دو په دې باندې پورا تحقیق کړی دی، او علامه ابن الجوزی رحمه الله تعالی په خپل کتاب العلل المتناهیه ړومبي جلد او 323 صفحه باندې 330 صفحه باندې په سند د طبرانی د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نا مرفوع روایت راوړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اطلب العلم یوم الاثنین، تاسو د علم طلب شروع کئ د ګل په ورځ باندې، فانه میسر لطالبه، داغه طالب او مولا چې د ګل په ورځ باندې علم شروع کو نو الله تعالی به ورته علم آسان کی. دا د آسانتۍ دپاره یو وجه او یو سبب دی. علامه ابن الجوزی په دغه صفحه 323 کې فرمایي وهذا سند لا بأس به، دا ښه سند دی، په دې باندې کوم عیب نه دی لګېدلی، په کوم عیب باندې عیب جن نه دی. دارنګ اخبار اصبهان په ړومبي جلد 248 کې وایي، او علامه دیلمی رحمه الله په مسند الفردوس کې په ړومبي جلد په 78 صفحه باندې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نا دا روایت راوړی دی چې رسول الله فرمایي اطلب العلم یوم الاثنین، تاسو د ګل په ورځ باندې په علم باندې شروع واچوئ. خو د هغه سند کې دا مسله ده چې د هغه په سند کې مغیره بن عبدالرحمن راغلی دی. دا مغیره بن عبدالرحمن رحمه الله تعالی مختلف فیه راوی دی. مغیره بن عبدالرحمن الاسدی امام ذهبی رحمه الله په ضعفاو کې د نوم راوړی دی چې دا ضعیف راوی دی. وقال یحیی بن معین لیس بشیء، دا مضبوط راوی نه دی.
ووثقه طائفة من المحدثین، خو بل طرف ته یو بلې لویې ډلې د محدثینو د توثیق کړی دی چې دا ثقه راوي دی. دا کلام چا ذکر کړی؟ علامه مناوی رحمه الله په فیض القدیر کې پړومبي جلد 543 صفحه کې. او دارنګې بیا مناوی صاحب ویلي دي په خپل رستنی تصنیف په تیسیر کې پړومبي جلد 164 صفحه باندې چې دا حدیث مبارک یلته ایستلی دی او ویلي دي فیه ضعف، په دې حدیث کې ضعف دی لکنه متماسک، لیکن د نور روایاتو نه د دې مضبوطوالی راغلی دی. فکر دی راغلی نو اخذ به کېږي په آخر پل آخر باندې نو د امام مناوی رحمه الله په نیز باندې هم دا حدیث مؤید او مضبوط وګرځېدو. او فیض القدیر کې علامه مناوی د دې دپاره بیا نکته وایي پړومبي جلد 676 کې د ګل دې ورځې دپاره وذلک لانه اليوم الذي ولد فيه المصطفى صلی الله علیه وسلم، دا ورځ به د شروع دپاره ولې بختوره نه وي؟ په دې کې سید الکائنات دنیا ته تشریف راوړی دی. وجاء الوحی فیه، او د ګل مبارک ورځ کې وحیم شروع شوی دا. اقرأ باسم ربک الذی خلق، دا په کم ټیم کې شروع شو؟ د ګل په مبارک ورځ باندې دغه شو، دا شروع شو. او د یو تحقیق مطابق دا چې دی سحر کې د طلوع الشمس نه لیټ شروع شو، نو موږ او ستاسو وخت هم ورسره مناسبت وخواړو ملایانو. نو د ټولو نه لومبې خبره دا ده په دې دغه کې چهارشنبې په دې ورځ کې هم دغه راغلي دي، روایات راغلي دي، خو چا پې ضعیف قول کړی دی، چا پې د موضوعي والا قول کړی دی. به هر حال چا هغې ته هم صحیح ویلي دي، اوږد تحقیق په هغې باندې راغلی دی. د کفارو دپاره دغه ورځ د هلاکت ده، نو د مؤمنانو دپاره ورځ د خوشحالۍ وګرځېدله. خو لاکن دا روایت چې دا کم د اسنین په دغه باندې راغلی دی په ورځ باندې د ګل په ورځ باندې، نو دا روایت محدثینو حضرات راجح ګرځولی دی. نو دا د الله پاک جل جلاله فضل په موږ او تاسو باندې چې زموږ او ستاسو شروع د چا نه وشوله ملایانو؟ د ګل مبارکې ورځې نه وشوله. اوس راځه دې خبرې ته سیبا دا کتاب د احادیثو مبارکو کتاب دی، نو په دې کې څه نا څه خبرې ذکر کول پکار دي. نو لومبې په دې حدیثو مبارکو باندې با معمولی مختصر خبره واچو. حدیث چې دی په لغت کې د دې ګڼې معنی دي، خو راجح دوه معنیګانې دي. یو معنی جلال الدین سیوطی رحمه الله تعالی فرمایلی دا چې حدیث بمعنی حادث ضد القدیم. قدیم تاسو ویلی دی غیر مسبوق بالعدم، هغې کې نش نه وي د اول سر نه، او حادث مسبوق بالعدم ته وایي مخکې نو او بیا رالی. نو هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حادث ته په کلامه حادث، لکه چې الله جل جلاله قدیم دی نو فکلامه قدیم. جلال الدین سیوطی رحمه الله دویم وجه دا وایي چې حدیث په معنا د حادث ځکه دی لانه یحدث شیئا فشیئا. حدیث مبارک ټول په یو ځل باندې نه دی راغلی، لږ لږ پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي، بله ورځ بله ورځ بله ګنټه بله ګنټه. نو حدیث په معنا د حادث سره. دویم قول د لغت لوی امام علامه جوهری رحمه الله تعالی فرمائی
چې حدیث معنا څه ده؟ هو الکلام. حدیث په لغت کې کلام خبرو ته وایي، قلیله و کثیره، لږو تم وایي ډیرو تم وایي. وجمعه احادیث، د حدیث جمع احادیث ته. دا د جوهری قول شو چې د حدیث جمع احادیث راله، نو په دې اعتراض دی چې حدیث بر وزن فعیل، نو فعیل خو په افاعیل وزن نه جمع کیږي، دلته ولی په احادیث باندې را جمع شو. فعیل را جمع کیږي په فعلا باندې، لکه رحیم چې را جمع شوی دی په رحما باندې. فعیل را جمع کیږي په افعلا باندې، لکه شدید چې را جمع شوی دی په اشدا باندې. فعیل را جمع کیږي په افعلتن وزن باندې، لکه رغیف روټۍ چې را جمع شوی دا په ارغفه باندې. په چا باندې؟ په ارغفه باندې. نو د فعیل درې جمع رالی، یو د فعیل جمع راله فعلا لکه رحما، بل د دې جمع راله افعلا لکه شدید او اشدا، بل جمع راله افعلتن په وزن لکه رغیف او ارغفتن. نو د افاعیل خبره دا خو پکې موږ نه ده اورېدلې، زموږ د استاد جي خبره دا خو د سار په بانک کې نه وي ټاپه ده. اوس به څه کوه؟ نو مولانا یو جواب تی علماء دا کړی دی چې دا د جموع شاذو نه ده، سرپیان ماماګان چې بند شي وایي دا شاذ دی. لنډ جواب دا کړ. دویم جواب دا دی چې جمع نه ده، اسم جمع ده، فلا یرد ما یرد. لیکن راجح جواب دا دی چې دا جمع الجمع ده، د جمع جمع ده. دا فعیل اول را جمع کو په افعلتن باندې، او بیا افعلتن را جمع کو په افاعیل باندې، نو احادیث تی جوړ شو. نو احادیث جمع الجمع ده، جمع نشولا. فکر دی اولی حدیث را جمع کو په احدثتن سرا، بے احدثتن را جمع کو په احادیث سرا. د دلیل د پار نظیر ولا پکار دی، وی چې نظیر پکار دی نو غرط لاړ شا. لاړی غرطا وګوره په غره کې سیبا قطیغن د ګډو رامه، د ګډو جماعت ته څه وایي؟ قطیغ. شروقایا کې دا قطیغ ډېر راځي. دا قطیغ د ګډو جماعت او رمه دا را جمع کیږي په اقطعتن سره، چې څلور پنځو کسانو ګډي وي، د یوم شپېتاوی وي، د بلم وي، د بلم وي، د بلم وي، نو دې ته اقطعتن ویلې کیږي. او اقطعتن بیا را جمع کیږي په اقاطیع سره، چې شل کسانو هغه را جمع شوي وي شپونکیان، او د ټولو سره ګډې ورسره وي، رمي ورسره وي، څلوېښت پنځوس شپېته او یا اتیان، هغې ته بیا څه ویلې کېږي مولا صاحبه؟ قطیع ورته ویلې کېږي. نو د ګډو یو رمه ده ورسره، وی قطیعن، و شپږ اووه رمي دي، وی اقطعتن، هلکه ډېرې دي د لسو نه بره دي، وی اقاطیع. دا د هغې دپاره وګرځېد ملا صاحبه نظیر. نو د حدیث جمع په احادیث باندې راغله. اوس په حدیث مبارکو باندې یو څو اعتراضات دا اهم دي، بیا د هغې نه جوابات. اعتراض نمبر 1 چې فرویزیانو کړی دی، وایي د امام بخاري رحمت الله علیه نه چا پوښتنه وکړه چې دا صحیح البخاري دی د څه نه جوړ کو؟ وایي د 6 لاکه احادیثونه. پته ولګېده چې لکه حدیث ټوټل څونه دي؟
شپږ لاکه یا د دې نه زیات، ځکه چې 6 لاکه خو هغه ته یاد. امام مسلم رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه، وایي ما جوړ کو د 4 لاکو احادیثو نه. وی احمد بن حنبل رحمه الله نه چا پوښتنه وکړه چې صاحب څومره احادیث دي ستا سره؟ وی 2 لاکه احادیث صحیحه، 2 لاکه احادیث صحیحه را سره دي. اسحاق بن راهوی رحمت الله علیه با د خپل حافظې د یادونه او یا زره احادیث لوستل. ابو جعفر خزرمی ورتوی رحمه الله هغه به 1 لاک احادیث لوستل، د 1 لاک حافظان خو ډیر دي. حافظ ابو کریب رحمه الله تعالی په کوپه کې با 3 لاک احادیث د یادونه بیانول. محمد ابن المسیب رحمهم الله تعالی فرمائی چې ارکلا د مصر په سفر باندې لاړما نو ما سره 1000 اجزا کاپی را سره وي، 1000 کاپی رجسټر را سره وو، او په هر یو رجسټر کې د ما سره 1000 احادیث را سره وو. ورکه 0 ل 1000 په 0 کې نو 2000 نشو 10,000 ضرب 1000 مساوي 10 لاک. فکر دې د دینه معلومه شو چې 10 لاک احادیث دي. دا مې د کوم ځایونو ته ویلي؟ المدخل فی اصول الحدیث د علامه نیشاپوری، ناشنا سړی دی علامه نیشاپوری. فکر دې نه دا تخصص په الحدیث هم ګوره یو اهم مسله ده، دا به کوئ د خیر سره. ها المدخل فی اصول الحدیث د علامه نیشاپوری په 11مه صفحه باندې دا کسان ذکر کړي چې دیو ته دونه حدیثونه یاد. بل طرف ته حاکم وی صاحب د مستدرک چې ټوټل احادیث صحیحه 50 زره دي. نو 10 لاکو ته اوس ګوره 50 زره ته ګوره. نو دی ټکی ډیر خلق په شک کې وګرځاو پرویزیان چې یو طرف ته حاکم غونته کې مضبوط پهلوان د احادیث مبارکه او تعداد خي 50,000، او بل طرف ته د ابن المسیب په شان تابعی وایي چې 10 لاک احادیث دي. نو دا بس کیږي. امام بخاری وایي 4 لاک، احمد بن حنبل رحمه الله وایي 2 لاک. نو د دین آسان جواب داده چې د ارچا بیل استلاوی، د اصولین ځان له اصطلاح ده، د محدثین ځان له اصطلاح ده. د محدثین په دربار باندې یو متن چې په 10 سندونو باندې را نقل شو هغه 10 حدیث دي، او د اصولین په نسبت باندې یو متن چې په 10 سندونو سره مونږ ته را نقل شنو دا یو حدیث دی. مثالی وګوره حدیث ته انما الاعمال بالنیات، د دې دپاره چا 200 طرق راوړي دي، چا 250 هم راوړي دي. جلال الدین سیوطی رحمه الله هغه لیکلي دي چې د محققین او عالمانو په نسبت باندې د دې روایت 200 طرق دي. نو انما الاعمال بالنیات یو حدیث شو، 200 احادیث شو، 200 احادیث دي. نو دا ځکه دا لیکونو ته خبره رسېدلې ده. که دا سندونه ته دغه کې قطع نظر صرف متن حسابه، نو بیا بالکل احادیث مبارکه په لیکونو نه دي، بیا په زورونو باندې دي. تدریب الراوی د جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه 99 نمبر صفحه. دا اعتراض په حدیث مبارکه باندې خو ختم شو. دویم اعتراض ډاکټر غلام جیلانی برق ورته وایي. د کتاب لیکلی دی دو اسلام. ډاکټر غلام جیلانی برق
په هغې کې په 178 صفحه باندې لیکلي دي وی حدیث موږ څنګه ومنو. په مسلم شریف کې د مشهور صحابي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نا حدیث مبارک نقل دی او دا آیاتونه پکې داسې راغلي دي چې واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى. څنګه دی؟ واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلى والذکر والانثى. په مسلم شریف کې داسې راغلي و. الته ګوره ملا صاحبان په مسلم شریف کې چې دی ړومبی جلد 274 صفحه لیکه دی په هغې کې داسې راغلي. او قرآن شریف چې موږ وګورو نو هغې کې والذکر والانثى نه دی، په هغې کې دی وما خلق الذکر والانثى. ډاکټر غلام جیلانی برق وایي اوس به یا د قرآن کې راغلي آیاتونه یا به دا صحیح وي یا به په مسلم شریف کې چې حدیث کې راغلي دي یا به دغه صحیح وي. نو لا محاله به ته دا وې چې قرآن شریف خو چې کوم راغلي دي نو د دې تواتر ډیر قوي دی، نو لہذا د قرآن شریف والا ټیک دی، نو چې د قرآن شریف والا ټیک دی د مسلم شریف والا غلط شو، نو حدیث دقسې ټول دي، په هغې باندې څه اعتماد نه دی پکار. دا د ډاکټر غلام جیلانی برق په صفحه 178 کې دا وایي. منګ ورته دا وایو چې دا په قرآن شریف کې قرائتونه راغلي دي. په دغه آیات کې 2 قرائت راغلي، یو د قرآن شریف والا قرائت، یو دغه د حدیث د مسلم والا قرائت. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمای کلاهما متواترتان، دواړه متواتر قرائت دي. دا متواتر دی او هغه هم متواتر دی. دا خو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي مبارک قرآن لوستلو نو بل د گریوان نه ونیولو او د ځان سره راخکلی بوتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم له دې غلط قرآن وای. نبی پاک علیه السلام ورته وویلې تی ووایه، نو هغې وویلې. بیا یې دې ته وویلې تی څنګه وې تی ووایه، نو ده ورته وویلې. دواړو بدل وویلې. اوږد روایت دی. نبی علیه السلام فرمایل دواړه قراتونه دا صحیح دي. قرآن شریف خو نازل شوی دی علی 7 احرف، په دې کې به وروسته تحقیق راشي. حدیث مبارک دا پکې نه دغلی دا راروان دي. نو ګوره دا قراتونه پکې دي صاحب، فکر دې رالی تلاړ شه قاریان صاحبان څنګه قرآن ویلي قل اعوذ برب النیس ملک النیس اله النیس. دا خو پکې بلا قراتونه راغلي دي. مونږ وایي ډاکټر غلام جیلانی برق دا خبر ستا د سوچ نه وه چې تا دې دونه غټ سوچ جوړ کړی دی. ډاکټر غلام جیلانی برق هغه په دغه خپل کتاب 2 اسلام 321 صفحه باندې لیکي وی حدیث به زه څنګه ومانم، ولې لکه نه مانې؟ وی په حدیث کې راغلی دي چې د نور د راختلو په ټیم تاسو مونځ مه کوئ. ولې؟ فانها تطلع بین قرنی شیطان. دا نور دا سترګه دا ککوړې د قرنینو د شیطان د دې 2 ښکرو ترمنځ راخیږي. او تاسو ای د نور په ډوبېدو په ټیم کې هم مونځ مه کوئ، فانها تغرب بین قرنی شیطان. نو ډاکټر غلام جیلانی برق لګېدلی دی او دا ځمکې اول کچ کړې ده، پیتې یې راغستې ده، ځمکې اول کچ کړې ده. او په هغې کې دا ویلي دي چې د ځمکې محیط 25,000 دی. ځان له دې کې خطا دی، خو دغه لانجو پسې نه ځو. 25,000 د دې محیط دی. او بیا یې ویلي دي چې دا نانور دا ککوړی چې دی نو دا د دې ځمکې نه 12,80,000 12,80,000 چندسې غټ دی. دا د نور دا ککوړی.
نو د نور دا ککوړی چې دی دا څومره غټ شو صاحبه 32 ارب 50 کروڑ د دې محیط دغه شولو دا رقبه شوله څونه شوله ملا صاحب 32 ارب او 50 کروڑ یعنی 22 ارب او 500 کروڑ شو اوس د دې دپاره چې دا د کم سر په منځ کې راخیږي نو دونه غټ شیطان وله پکار دی نو دا سر د دومره اربونو نه زیات پکار دی او دا سر او قرن د بدن 14 حصه ده نو بیا لاندې شیطان کم اندازې ته ورسېدو وی دومره غټ شیطان به بیا وي په کوم ځای کې دا خو په دې ځمکه باندې نه زیږي نو بیا خو دلته انسانانو خواله راتلی نه شي نو وی قرآن وایي چې شیطان شته خلک ګمراه کوي او حدیث دې خبرو ته اشارات ورکوي چې نشته نو څنګه وایي زه حدیث ومانم نو څنګه وته حدیث ومانم دا یې جواب من وی دا خو منی که نه چې قرآن شریف خو مانی قرآن شریف خو وی بالرأس والعین منم خو نو من وی راواړه سورت کهف نو سورت کهف چې هغه راواړئ نو په هغې کې آیات دی د نور په حقله چې تغربو فی عین حمیئه دا انور چې دی نو دا ډوبېدو فی عین حمیئه په هغه چینه کې د تورې خټې په کالیشا ملک کې د تورې خټې یو چینه ده هلته به د انور ډوبېدو نو مونږ ورته وایو چې دا چینه خو بیا کم ځای کې ده قرآن وایي چې دا شته دی ستا د حساب مطابق خو بیا چینه هم نشته دی نو که دونه غټ نور چې 12,80,000 چنده دا غټ دی د چا نه ملا صاحبه د ځمکې نه نو د ځمکې د یو ملک او د یو ملک د یوې صوبې او د یوې صوبې د یوې ضلعې او د یوې ضلعې د یو دغه تحصیل په چینه کې دا انور څنګه ډوب شو نو دې ټیم کې دی ناره کې بیا وایي دا په اورب بنا دی دا پکې دا دی یو ملا صاحب د مترجم قرآن شریف نه ترجمه کوله مترجم نه نو فذبحوها دا یې دلته لیکلي و دې او وما کاد یفعلون بیا په دې بل طرف باندې راغلی و فکر دې راغلی نو د بدنصیبۍ نه د دې ترجمې والا ټوله ترجمه په دې صفحه ختمه کړې وه نو ده ترجمه وکړه فذبحوها حلالې کړله دا غوا قریبه نه وه چې دا کارې کړې وې وما کادو یفعلون نو د هغې د لاندې ځای خالي زر زر یې ویل ټک ټوک کړله څونه ښایسته ترجمې وله راویسته زر زر یې ویلې ټک ټوک کړله نو ډاکټر غلام جیلانی برق به کوي چې دا څنګه چل وشو وایي مړه قرآن خو په عرب باندې بنا دی قرآن شریف نازل دی په محاورې د عالم په عرب کې په دغه کې داسې ښکاري یعنې د انور په دغه چینه کې ورډوب شو حالانکې نور خو ډوبېږي نه دا خو د نور نه دا دغه ځمکه روانه ده بیضوي شکل کې څه کوي حرکت کوي دا اسب محاوره او عرب دی نو موږ وایي په دقه ژبه ګونګ شي چې څنګه قرآن شریف په عرب باندې بنا دی نو حدیث مبارک د قرآن شرح د دام په عرب په محاورې باندې څه دي ملا صاحبان بنا دي دا ښکاري داسې چې لکه ته د شیطان په سر راوخاته او ته راشه دلته فیض القرآن ته سهار وختي او 10 چارهدام وکړه کلمه ووایه موږ به دې پیکو په دارالحدیث باندې به موټر سیکل موږ ودرو داسې په جنوب او په شمال به داسې ودرو دلته به ورته کینو د انور به راخیږي د موټر سیکل په دې مانځ د انور سترګه به موږ ته کاره شي دې خوا به هم تېرې سکوټري سخت فارغه وي دې خوا به هم تېرې سکوټري څه وي فارغه وي دقه رنګې د شیطان د دې کپرۍ په دې منځ باندې د انور دا شیطان څنګه په دغه انور شیطان هلته ودرېږي سر هغه ځای ته کې کسان یې راټول کړي نو دې ته د انور د دې شیطان دې کپرۍ سره راښکاره شي هغې ورته دا شو کوي چې یاره د انور دا ما راخیجولی دی د انورو دا ما راخیجولی دی دا تدلیس کوي په دې حدیثو کې هم تدلیس راویانو
کړی دی دا یو ځان له مبحث دی تدلیس په شپږ قسمه باندې یو پکې ډېر شنیع دی په شپږ قسمه باندې سره تدلیس دی نو مولا صاحب ردی جواب باندې پیش ولی نو داغي جواب په دغه طریقه باندې دغه شداراله چې دا څنګه ستا خبره په عرب باندې بنا ده زما والا هم په عرب باندې دغه دا بنا ده نو لہذا د دیو اعتراضات هغه د پشو بیزای وختو باقی په دا حدیث کې چې کله راشي خپل ځان لزه کې باغی کې څلور توجیهات دي چې په اغي سره هم د دو دا غاخونه څه کېږي اغم دغه کېږي دا ماتیږي فکر دراله نو قرآن شریف باندې اعتراض نشتا او په احادیث مبارکو په دیو باندې چې کوم دی اعتراض نشته دی دا خوشولا په حدیثو اعتراضات او لاغینه جوابات نورم په کې ډېرې خبرې اترې دغه شوي دا راغلي دي ها بس تاسو ته مې یو څو مثال درکړو که څوک په دې اعتراض کوي نو اعتراض نه بیا واپس جوابات شته دي مضبوط اوس دا تاسو چې کوم کتاب تناسي نو سیب علیه رحمت دا کتاب دا مشکات المصابیح دی د دې نوم نم تاسو معلومات کوي شي چې دا په حقیقت کې دوه کتاب دي یو مصابیح او بل مشکات نو په اصل کې دا څو کتاب دي دوه کتاب دي دوه را یوځای شوي اوس دوه څنګه را یوځای شو نو یو کتاب المصابیح دا غي مصنف جدا درته وایم بیا په هغې باندې د مشکات والا نور کار وکړو نو مشکات المصابیح ته جوړ کو چې ورسره کړي نو په خپله باندې را روان د کتاب المصابیح مصنف حسین نامه وه حسین اسم کنیا وه ابو محمد په جنت کې به د بابا آدم علیه السلام اسم کنیا ابو محمد وي محی السنه دته محی السنه ولی ویلې کېږي نو د چې دا کتاب ولیکو الله پاک دې موږ او تاسو لم د ښو کتابونو د لیکلو توفیق راکړي نو رسول الله مبارک ورله خوب کې فرمایي وی احیاک الله کما احییت سنتی لکه څنګه چې تا زما سنت را ژوندي کړو پروردګار دې دقسې را ژوندی کا نو ژوندی دی که مړ دی اوس ته وګوره چې د چا نوم ځلیږي نو هغې ته په مړي باندې حساب مړ دی خو په مړي باندې حساب نه دی تر ننه پورې نوم دا دی ژوندی دی او ابن مسعود د مسعود زوی دی ابن محمد د نیکه نوم هم دی د زوی نوم هم دی الفرا البغوي فرا ورته ونیوئ امام فرا دی فرا په کافیه کې ویلي دي خلافا للفرا عمل ورکول پیری ثانی ته په وخت دا کې چې دا پیل اول تقاضا د فاعل کوي دا جایز دی خلافا للفرا هغه بالفرا دی او دا بالفرا دی هغه یحیی بن زیاد دی هغه ته فرا ولی وی فرا د فری نه دی فری پرې کولو ته وی هغه سخت حذر جواب و هغه به په خپل مخاطب باندې خبره پرې کوله رڼا ورځ به پې توره شپه کوله فرا دي ته ویلی نو هغه فرا په دې معنا باندې فرا دی او داسې چې دته فرا وایي نو دا صانع الفروه او بایع الفرو د به خپل روزګار کولو خپل کار به کولو بل چاته به لاس د سوال نه نیولو فکر دې راغلی که نه نو د به دا کار کولو چې دا فروي پوستینې به جوړول او هغه به خرڅول د هغې نه د خرچه د خپل ځان او د خپل کور روانه وه نو ځکه ورته فرا وایي د پوستین والا او البغوي ورته ولې وایي نو دا نسبت شوی دی بغ ته بغ او دا بغ دا معرب کړی شوی دی د بغشور نه یو ټکی چې د عجمی نه عربی ته اړی دی کې به خامخا تغییر راځي دا قانون دی د نحوی نو بغشور نه څه شی جوړ شو بغ او دا بغشور چې دی نو دا معرب دی د باغ کور نه د په باغ کې کورو نو باغ کور نه بغشور جوړ شو
او د بغشور نه بغ جوړ شو او بغ ته د ده نسبت وشو نو بغوي بغوي. دا باغکور چې دی دا د مرکب امتزاجي په شانته دی، کله نسبت یو جز ته کیږي کله نسبت بل جز ته کیږي. لکه یو انسان د بعلبک خار دی نو یقال له بعلی و یقال له بکی، بغلیم ورته ویلی شي بکیم ورته ویلی شي. د مرکب امتزاجي کې قانون داسې دی. نو د باغ کور په ځای باندې باغ ته نسبت وشو نو بغوي ورته وویلی شو. او دا وو پکې د کم ځای نه راغلی نو دا بغ د اسماء محذوفة الاعجاز نه دی، د دې د اخیری حرف حذف شوی دی. قانون دا دی چې کله دې ته نسبت کیږي نو دوباره به دغه حذف شوی ټکی معاد کیږي. نو بغون هغه بغون په اصل کې و نو هغه وو دوباره را معاد شو. د کتاب المصابیح دا مصنف کله تیر شوی دی 435 هجری کې پیدا شوی دی، ډیر پخوانی شو کنه، زر کاله وړاندې. بعض علما 433 هجری ښودلې ده او وفات یې وشو په 516 هجری کې. او د خپل استاد محترم د قاضي میروزي رحمه الله سره د تعلقان په مقبره کې دفن دی او زیارت مشهور دی، خلک زیارتونو لذي. د مختصر حالات دا دی تاریک الدنیا، دنیا سره د تعلق نو کرال او کلاړ. صاحب العلم والعمل بوت علماء ویلی چې دا هغه مولا دی چې په خپل علم عمل دی. الله دې مونږ تاسو له عمل راکړي او مهارت په علم الکلام کې نه ډیر ماهر. دا د عقاید والا علم نه دی، علم الکلام دې کې ډیر ماهر. او د خوراک کاری څه وچه روټۍ به خوړله چې وچه روټۍ خوري حافظه به دې مضبوطه وي. منګو تاسو وچه روټۍ خورو ولې 4-5 قسمه ترکارې پرتې نو دا په وچه نه دی حساب. فکر دی راغلی بعضې طالب العلمانو ته داسې وخم راغلی دی، دا بل کس راته ویلي وو د طالبانو په حقله باندې، ویلي 2 طالبانو او 2 شلوخي ورته پراته وو. نو دې ته چې وچه روټۍ نه ویم ته وچه روټۍ څه ته ویسته؟ نو وچه روډۍ بیا خو طالبانو پې بیا ډېر زیات اصرار وکړو په دې اخیره زمانه کې چې صاحب ډېر ضعیفي خوراک نو د طالبانو په اصرار باندې بیا یې د زیتونو سره روټۍ شروع کړله. رسول الله فرمایي تاسو زیتون خورئ ودهنو به او ځان هم ورباندې غوړوئ فانها من شجرة مبارکه، دا د مبارکې ونې نه راغلي. ملا علي قاري مرقات کې وایي زیتون ته 80 پیغمبرانو دعا کړې ده. ړومبنی پیغمبر چې دعا یې ورته کړې ده ابراهیم خلیل الله دی او وروستنی د ټولو چې دعا یې ورته کړې ده نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. 80 پیغمبرانو نه چې یو شی دعایي شي نو څه دی خیال هغه به دعایي نه وي ملا صاحبه. او بلی کار څو قائم اللیل او صائم النهار، د ورځې روجه او د شپې چې کوم دی به قیام اللیل کول. صوم داودي دی دو صوم داودي دا معنی یو ورځ روجه او بل ورځ کوجه او دا شافعي مسلک یې ملا صاحبه. شاه عبدالعزیز رحمه الله تعالی په بستان المحدثین کې فرمایي وی جامع سیفن را د کې 3 فنون دا ډیر دغه قوي پراته و هر یک را با تمام رسانی دا په دې کې سم ماهر شوی محدثي بېنظیره محدثو مفسر بې عدل بل مفسر سره په خپله زمانه کې برابر نو او فقیه شافعي مسلک په فقه کې دی ډېر ماهر سړی تیر شوی دی. د ده چې کوم کتاب مصابیح نو د هغې ترتیب دا چې کتاب لکه دې کې به راشي کتاب الایمان په مشکات کې نو په هغې کې به چې کتاب الایمان رالی نو بیا 2 بابونه راوړل، باب من الصحاح باب من الحصان. نو دې صحاح کې به د صحاح والا روایت راوړل
او حسان کې به د حسن درجه والا روایت به دغه کول دا راوړل. ټوټل احادیث په کتاب المصابیح کې 4434 څلور زرا څلور سوا او څلور دیش دا رید مولا علی قاری دا او یا څلور زرا او وسوا او نورلسو دا رید علامه طیبی دا شارح د مشکات. ما تفرد به البخاری صرف د بخاری روایت پکې 375 ها او متفق علیه چې بخاری او مسلم کې دغه شی راغلی نو آغاد پکې سیب علیه رحمتا 151 د پسې دا کتاب مشکات المصابیح چې ولیکو دا څوک دی؟ ابو عبد الله محمد د نامه د محمد ولی الدین بن عبد الله یا بن عبید الله دوانه راغلی دي. الخطیب دی خطیب مقرر. العمری عمری خو پیژنې کنه چاته نسبت شوی دی؟ نه عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ته چې نسبت وشي دته عمری وای او چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته نسبت وشي نو هغه ته فاروقی وای. یاد ساتئ ها. پیدایش تاریخی مجهول دی خو دونه دا چې دی وی د مشکات نزو په 740 هجری کې فارغ شو او په 743 هجری کې به وفات شو. مولا علی قاری فرمائی هو مولانا البحر العلامہ والبحر الفخامہ لوی دریاب دے مظہر الدقائق باریکی باریکی مسئلے واضح کئی موضح الدقائق باریکیات واضح کئی الشیخ التقی النقی او دا طیبی چی دے نو دا دا استاذ خواہ طیبی نو دا دا استاذ نو دا سونا دا کمال خبر دا خواہ چې شاگرد کتاب ولیکو استاد په شرح وکړ. اگر کتاب ولیکو علامه طیبی را پاسه د استاد دی نو هغه ور باندې څه وکړه شرح د وکړه دا وکړه او سیب علیه رحمتا په خپل باندې دا استاد د شاګرو دغه کوي دا صفت کوي وای طب الصلحاء د صالحانو طبيب دی دا او بقیت السلف د سلفو بقیه دا او شرف الزهاد والعباد د عابدینو او دارنګ د چا مولا صاحب د زاهدینو د دیو د پارا ډیر لی دغه دی مشر دی. په مشکات شریف کې ټوټل 29 کتابونه دي. کتاب الایمان، کتاب الطهارت، کتاب الصلات، کتاب العلم 29 کتابونه دي د اول نه د اخیر دوانو جلدونو کې ها او 327 دا پکې بابونه دي. باب دې په دې کې باب دې په دې کې او 1308 دا پکې فصلونه دي سیب علیه رحمتا او احادیث مبارکه دا څونه دي نو 4434 په کتاب المصابیح کې او د پکې 1511 نور سیوا کړی دي. فصل ثالث د دې فصل ثالث د دې نو دا پکې د سیوا ک 1511 نو ټوټل روایت د مشکات المصابیح څومره شو 5945 5945 دا ټوټل چې دی نو د رالو احادیث مبارکه. اوس راځي دی خبر لرام چې بسم الله الرحمن الرحیم په عام درسونو کې د دې د پارا من پیندلس وجی وایو دلته با ز تاسو ته څلور وجی ویم. وجه نمبر 1 دا بسم الله الرحمن الرحیم دی مصنف علیه الرحمت ولی ویلی دا نو یو حدیث مبارک دی علامہ رافعی تخریج کړی دی په خپل کتاب التدوین کې. په تدوین کې په دریم جلد او 339 باندې چې رسول الله فرمایي ومن ابتدأ بامر چا چې په یو کار باندې شروع وکړه وقال بسم الله او بسم الله ویلا نو غفر الله له
نو د کتاب د مصنف خیال دا دی چې زه کتاب شروع کوم بسم الله ولیکم نو ما ته به ګناهونه معاف شي حدیثو ته به پاک شم او چې بیا کم استاد زما کتاب لولي او کم طالبانی وای نو استاد او طالبان بم دا وای بسم الله الرحمن الرحیم په اول سر کې نو استاد او طالبان بم د ګناهونو نه پاک شي نو په پاکه جبه او په پاکو غوږونو باندې به حدیث اوري او وای من قال بسم الله الرحمن الرحیم مرة لم يبق من ذنوبه ذرة په بسم الله کې ډېر لوی کمال پروت دی د بسم الله دپاره الله تعالی مستقل قلم پیدا کړی 200 کاله مزل باندې اوږد هغې قلم ته الله وی زما نوم ولیکه نو په خوشخطۍ باندې بسم الله شروع کړله په لیکلو باندې 500 کاله کې هغې قلم بسم الله الرحمن الرحیم ولیک الله تعالی قسم وخوړو زما دا نوم به څوک نه اخلي مګر برکت به ورکم په مریض به چوف نه کړي مګر شفا به ورته ورکم نو یو خدا د چې زمونږ او ستاسو د ګناهونو نه به پاک شو بسم الله دا د کتاب په اول کې ضروري شوه دویمه دا د اقتداء بالکتاب العزیز قرآن شریف د بسم الله نه شروع دی دریم دا دا چې تشبیها بطریقه السلف د خپل سلف صالحینو په نقش قدم کې سړی لاړ شي هغه کامیاب دی ځان نه به سړی څه خبرې راوباسي د سلف صالحینو په سلسله باندې سړی لاړ شي نو سلفو رحمهم الله په کتابونو په شروع کې بسم الله دغه کړي موږ وکړل او څلورمه وجه دا ده چې اتباعا لکلام النبي صلی الله علیه وسلم حيث قال كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله وببسم الله فهو اقطع اما چې تکم الفاظ ویلي دا عبدالقادر الرهاوی په الاربعین کې دا په دې سند سره داسې متن راوړی دی ها كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله وببسم الله فهو اقطع دویم متن واورا كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اجزم دا د جزام مرض والده دا کار لنډه پوچھے دے ابو داود شریف 4840 نمبر روایت تے گورے پا ابو داود کی دریم کل کلام لا يبدأ فيه بالحمد لله ثم بالصلاة علی فهو اقطع ممحوق من كل برکت دام علامہ رحاوی راوڑے پا 40 کے او جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ راوڑے دے پا جامع الصغیر کے او بیا پا دے بانی چکم دے فیض القدیر شرح دا مناوی دا غی کم راغلے دے رقم دے روایت تے دا غی کیو گورا 6285 جل گورا 514 صفحہ دا 5 جل دے 14 صفحہ دا اگی کی دا حدیث مبارک دا متن دا سے راغلے تھے سلورم رسول اللہ مبارک فرمائی کل خطبت لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزما دغی خطبی مثال چے دے پشان تا رچا دے دا آغی لاستے چی جزامی مرض وربانی لگی دلے ابو داود شریف کے راغلے 4841 امخ کی 40 دا 41 تھی او پا ترمیزی شریف کے راغلے دے 1106 نمبر 1106 او امام ترمیزی ویلی قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح غریب دا حدیث حسن صحیح دے غریب دے چاہے کہ کم حدیث صحیح بھی اگر غریب بھی او چې غریب وي هغه صحیح وي ولې نه دې کې منافات نشته د بخاري شریف لومبی حدیث هم غریب دی او اخیری حدیث هم غریب دی
دا کوم چې په اخره کې ختم بخاري نه کېږي دا حدیث په مرتبه کې غریب دی. زه به تاسو ته په مشکات کې حدیث و مرتبه م انشاءالله بیانوم چې دا حدیث د دې مرتبې دی، دا د دې دی، دا د دې دی. نو دا حدیث چې دی صاحب علیه رحمته غریب دی، خو غریب او صحیح هم دی. غریب او صحیح کې منافات نشته. غریب دی ته ویلی کېږي ما تفرد به الراوي، یو ځای کې پې راوي یو پاتې شوی دی، خو دا راوي ثقه دی، نو حدیث ضعیف نه دی، صحیح دی. دا لازم نه ده چې ګینې غریب بس څه وي صحیح نه وي، نه، کله به صحیح وي کله به ضعیف وي. پنځم نمبر متن حدیث ته رسول الله مبارک ګوره کل کلام او امر ذی بال لا یبدأ بذکر الله فهو ابتر، دا ابتر دی. او اقطع یا ویلی دی چې اقطع دی، دا او راوی په دې کې شک دی چې ابتر یې ویلې که اقطع یې ویلې. مسند احمد دا روایت راوړی دی. شپږم نمبر کل امر ذی بال لم یبدأ فیه بالحمد اقطعو، صحیح ابن حبان راوړی دی او ابو عوانه په خپل صحیح کې راوړی، ابن ماجام راوړی دی. وقال ابن الصلاح لی ناقد مشهور محدث دی، هغه فرمای هذا حدیث حسن بل صحیح، دا حدیث د حسن درجه دی بلکې د صحیح درجه دی. نو تاسو ته په دې کې ما شپږ روایات بلکې هغه ړومبی چې ورسره راوړي نو اووه روایات مې ته پکې راوړي. نو په دې باندې اوس اعتراض وګوره. اعتراض پې دا دی چې یو خو متن وی مسترب دی، په یو متن کې کل امرن راغلی دی، په بل کې کل کلامن راغلی دی، په بل کې کل خطبتین راغلی دی. اول سری بدل شو، منظم بدل دی. په یو کې وایي چې بالحمد لله، په بل کې وایي بذکر الله بسم الله، په بل کې وایي بالصلاة علی، او په بل کې وایي لیس فیها تشهد. نو منځکاري هم مسترب دی، مختلف قسم الفاظ پکې رال. او اخیری وایي دغه دی دا مسترب دی. ولی یو کې وایي اجزمو، بل کې وایي ابتر، بل کې وایي اقطع، بل کې وایي ممحون یا ممحوق من کل برکتین. دا خو یو داسې روایت دی چې د اول سر استراب، په منځکار کې استراب، په اخر کې استراب. دا به څنګه حجت جوړ شي د دې دپاره چې مصنفین را پاسېږي د کتابونو په اول سر کې بسم الله والحمدلله راوړي، وایي موږ عمل کوو عملا بالحدیث، عملا بحدیث خیر الانام. چېرته تعذیب کې داسې وایي که نه عملا بحدیث خیر الانام، فکر دی راځي. دا یو اعتراض شو. دویم اعتراض دا دی چې دا په اعتبار د سند سره مسترب دی. وایي ولی؟ وایي یو ځای کې موصول راغلی دی، مرفوع پیغمبر اسلام ته رسېدلی دی ډایرک په سند سره، او بل ځای کې مرسل راغلی دی، چېرته تابعي یا تبع تابعي ډایرک وایي قال النبي صلی الله علیه وسلم مرسل دی. دریم وایي په دې کې دا عیب دی چې دې کې نه راوي دی قره ابن عبدالرحمن ضعیف. دا حدیث خو بس لاړی د من نه وي، ته به ورته د ټولو نه جوابات ورکړي. د ټولو نه آسان جواب خدا دی چې ستا د اعتراضاتو څخه به زه ومنم چې دا حدیث ضعیف دی، او دا دی فضایل نه مسایل. په فضایلو کې ضعیف حدیث باندې عمل جایز دی. دویم جواب د تدا کوم چې نه قطعا دی کې ضعف نشته. ته وی چې دا مسترب دی، زه ویم نه دی. ته وی دی، زه ویم نه دی. زه ویم ګوره په قرآن شریف کې نه راغلی دي، قرآن شریف کې چې د سلیمان پیغمبر د پاره مسیلۍ مسخر کړی و رخاء النرمه، او بل ځای کې راځي غاصفة تیزه. نو اوس وله تیزه وه که نرمه وه، دا خو دواړه رنګې راغلي. اوس په ته قرآن شریف کې هم دغه تعارض راغلی. نه، امام رازی رحمت الله علیه ته جواب کوي وی رخاء تارة وعاصفة تارة. دویم جواب مفسرین دا کوي چې د مزل په لحاظ سره عاصفتن وا موټر ویو جلای وا، فکر دی تیزم و او نرمم وا، تیزم وا او نرمم وا. او وروره چې ټرک وي او خوړ وي، چې ټرک وي
او خوړ وي او په 40 کې روان وي ته به پکې چای وڅکي بوتل به پکې وڅکي تیار چې هر څه راونه غورځې نو نور څکلو د خوړلو تمه مه کوه نو مولي صاحب ځینې کله یو شیز عاصفتن هم وي تیز هم وي او رخاءن هم وي د حجاز کې څونه په تیزۍ باندې روانې خلک پکې خوراکونه او څښاکونه او چای نه څکي نو د سلیماني پیغمبر دپاره هوا رخاءن هم عاصفتن هم وه چې کوم ځای کې تطبیق کېږي هغې ته اضطراب نه وایي هغې ته اضطراب نه وایي فکر دې راغلی داسې ته دغه هم کړی چې مثال یې د ټوټۍ دی ټوټۍ نو که دا ته مدم را دغه کې چاردام متکې نو رخاءن او که بالټۍ ته ډکې نو تیزې که تیزه به روانوي عاصفتن نو د هغه حوصله یې همدارنګې وه د هغه د حکم خدای تابع کړې وه که رخاءن یې چلوله که عاصفتن یې چلوله نو دغه رنګې دلته پیغمبر علیه السلام مراد هر کار دی هر کار خو کله د کار نه تعبیر په امرون سره کړی کله په کلامون سره کړی دی کله په خطبتون سره کړی دی نور هر یو کار د دې نه دغه دا مراد دی هر کاري خیر د هغې شروع په بسم الله باندې پکار ده نو اضطراب د اول نه لاړې پاتې شو دې منځ کې ته وایي چې دا دی کله خو ذکر وایي کله بسم الله کله الحمدلله کله درود او کله وایي تشهد نو مراد د دې ټولو یو دی نوم د الله که هغه په تشهد کې د خدای نوم والي او که په صلات علی النبي کې د خدای نوم والي او که په بسم الله کې والي او که په ذکر الله کې والي خو د خدای نوم مو سره واله نو کار به دې بې برکته بیا نه او په دې اخیره کې چې کومه ټاپه لګېدلې ده نو د هغې نه مراد بې برکتي ده د بې برکتۍ نه کله په اجزم سره تعبیر کړی دی کله په اقطاع سره تعبیر کړی دی او کله په ممحون من البرکت سره تعبیر کړی دی نو نه په اول کې اضطراب رالی نه په منځ کې اضطراب رالی نه په اخر کې اضطراب رالی دا یو اعتراض خو تی وی وران کړ چې مضطرب دی دا خو معترض په خپل شاګرد باندې یو اعتراض وران اوس دویم اعتراض لی راشه وایي سند یې کله موصول راغلی مرسل مونږ وایي دا خو د احادیثو ذخیره د دې نه ډکه ده کله څوک ارسال کوي او کله وصل کوي کله څوک ارسال کوي او کله وصل کوي لکه مثال په طور باندې هلکه زه به دا ویم چې به قال حدثنا وبه قال حدثني الشيخ شاه سعید رحمه الله تعالی قال حدثني حسین احمد مدني نو ګوره ما په منځ کې وصل وکړو چې ما ته د چا مدني صاحب نه دغه سبق د چا په واسطه راغلی دی نو هغه د باجوړ شاه سعید مولي صاحب دی فکر دې راغلی د مدني صاحب شاګرد نو ما دې کې وصل کړو کله ناکله ډایرکټ تاسو چې مدني صاحب دا فرمایلي دي مدني صاحب دا ولې زما په خپل استاد باندې اعتماد دی چې ما ته هغه څه ویلي دي نو دی رښتیا دغه کړي دا ویلي دي د مدني صاحب په حواله باندې نو زه په هغه ډایرکټ دغه کله دغه چې کوم دی مولا صاحب وصل کوي او کله ارسال کوي دین خو دنیا ډکه ده د دې نه زړه ډکه ده مولا صاحب دنیا ډکه ده دغه اعتراض مې وران کا وایي دا قره سره به څه کې نو موږ وایي قرې سره به دا کار کوو قره راوي سلام چې طبقات الشافعیة الکبرا لومبی جلد او څلورمه صفحه ده هغه د قره په حقله خبرې کوي وایي اعلم الناس بالزهري د امام زهري ډیر شاګردان دي خو ټول شاګردان یې قره ته نشي رسېدلی دا پکې د ټولو نه اوچت شاګرد دی دا یو صفت شو واتقن الناس فی الزهري او امام زهري په شاګردانو کې د ټولو نه د مضبوط علم خاوند هغه څوک دی مولا صاحبه قره بن عبدالرحمن دی او بل دا د مولا صاحبه چې دا ابن حبان په خپل صحیح کې دا روایت راوړی دی صحیح ابن حبان هغه صحیح هغه کې ضعیف روایت نه صحیح وي او ابو عوانا په خپل صحیح کې دا روایت راوړی چې بخاري په سی مرتبه ده نو وکفا بهما قدوتن که دا ضعیف هغې به په خپلو صحاحو کې راوړی نه به وی وکفا بهما قدوتن به هر حال مولوي صاحبه په دې بسم الله په دې دغه باندې ډېر کتابونه هم لیکل شوي دي ډېر په دې حدیث مبارک باندې که تاسو ریسرچ او تحقیق کول غواړئ که نو یو څو کتابونه به درته خیر دی والم او ټول درته شم اخیستلی یو دی په دې باندې الصواعق المنزله علی من صحح حدیث البسم الله تندرونه یې پرې نازل کړي دي په هغه چا باندې چې څوک دې حدیث ته صحیح وایي دا د خپله رایه ده موږ ثابته کړه دا ابوالعلا عراقي کتاب دی
الصواعق المنزله على من صحح حدیث البسم الله. فکر دے د دې تصحیح علامه ابن صلاح کړی دا، امام نووي کړی دا، او علامه ابن سبکی کړی دا. دا لیلی شخصیات ابن حبان، ابو عوانہ، دی ټول طبقات الشافعیة الکبرى بجل 18 صفحه کې پیدا تحقیق کړی دا. لیلی علماء پهلوانانو دی حدیث ته صحیح ویلې دی. په دې باندې بل کتاب دی مولا صاحبہ، بل کتاب سره تحریر المقال فی الکلام علی حدیث کل امر ذی بال. دا د علامه سخاوی کتاب دی، تحریر المقال. په دې باندې بل کتاب دی الرحمة المرسلہ فی شان حدیث البسم الله، د عبدالحی کتانی کتاب دی. په دې باندې بل کتاب ګوره التعلیقات الحافلہ د شیخ عبدالفتاح ابو غدہ دی. په دې باندې بل کتاب دی تفصیل المقال علی حدیث کل امر ذی بال د عبدالحق بلوچی رحمه الله دی. ډیر کتابونه په دې باندې څه شوي دي مولا صاحب، دا ور باندې لیکل شوي دي. فکر دې دی. اوس د بسم الله الرحمن الرحیم دا معنا او ترجمه په دې کې تحقیق ډیر دی. نو دا یو کتاب په دې باندې او بس بسم الله ته خبره څه شول را ورسېدله. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه کې بحث لګړې دی نه پوره کیږي نن. دا به بیا دغه نشته ان شاء الله وایو. صلی الله تعالی دا بیزاوی شریف دی.